الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. زمر دین اسلام عزتمند و محترم نننی درس تے فی عنوان دا هدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الدعوة دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت طریقہ پا دعوت کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله طرف ته خلق را بللی دي د ورځې او د شپې په ښکاره باندې او په پټه باندې. د نبوت نه بعد نبی صلی الله علیه وسلم په مکه کې 3 کال پټ دعوت وکړو. کله چې د آیات نازل شو چې فاستع بما تؤمر، نبی صلی الله علیه وسلم د هغې نه بعد ښکاره دعوت شروع کو او د الله سبحانه و تعالی په باره کې د هیڅ یو ملامتګر د ملامتیانه نه دی یریدلی. نبی علیه السلام مشرانو، کشرانو، آزادو، غلامانو، نارینو، زنانو، انسانانو، پیرانو ټولو ته دعوت کړی دی. کله چې په مکه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو باندې د مشرکانو طرف نه تکلیف او عذابونه ډیر شو، نو نبی علیه السلام صحابو ته اجازت وکړو په هجرت باندې حبشو ته، او په خپله باندې نبی علیه السلام طائف ته لاړ په دې امید باندې چې طائف خلک به زما مدد وکړي. لیکن هغوی ته نبی صلی الله علیه وسلم دعوت قبول نه کړ، نصرت یې ورسره ونه کړ او سخت تکلیف یې ورته ورسو. دومره سخت تکلیف چې هغه د مکې مشرکانو هم نبی صلی الله علیه وسلم ته نه ورکړی. په کاڼو باندې وویشت او بدن مبارک د وینو نه زخمی شو، سور شو. واپس نبی علیه السلام مکې ته راغی، د مطعم ابن عدی په حفاظت کې مکې ته داخل شو. نبی صلی الله علیه وسلم په مکه کې 10 کال ښکاره دعوت وکړو. هر کال چې کله به موسم د حج راغی، نبی صلی الله علیه وسلم به د حاجیانو خیمو ته ورته، د عکاظ او د مجنه او د ذوالمجاز میلو ته به ته، او د هر یوې قبیلې ته به دعوت ورکو د اسلام، او د هغې نه به د خپل ځان دپاره نصرت غوښتو چې زما سره نصرت وکړي چې زه د الله سبحانه وتعالی د دین دعوت وکم. آخره کې د نبی صلی الله علیه وسلم سره یو 6 کسان د مدینې د خزرج قبیلې دا ملاو شو. نبی علیه السلام هغوی ته دعوت وکړو، هغوی اسلام قبول کړو او هغوی چې کوم دین واپس رال مدینې ته، او په مدینه کې خلکو ته خبر ورسو د اسلام. مدینه کې هر یو کور ته د اسلام خبر دا ور داخل شو. کله چې په بل کال باندې حج لبیا د یثرب نه، چې هغه زمانه کې د مدینې نوم دا یثرب راتلل، نو 12 کسان مسلمانان دا راغلل. نبی صلی الله علیه وسلم د هغې سره بیعت وکړو په خبره منلو باندې، اطاعت کولو باندې، او په نفقې باندې، په امر بالمعروف او نهی عن المنکر باندې. او دی ورته وویل چې تاسو به د الله سبحانه وتعالی په باره کې د هیڅ ملامتیا د ملامتګر نه یریږئ، زما مدد به کوئ، زما دفاع به کوئ. داسې دفاع لکه څنګه چې تاسو د خپلو ځانونو، بیبیانو، اولاد نه دفاع کوئ، تاسو له به الله سبحانه وتعالی جنت درکوي. دی په دې خبره باندې بیعت وکړو د نبی صلی الله علیه وسلم سره. کله چې دی مدینې ته واپس تلل، نبی علیه السلام وسره عبدالله ابن ام مکتوم او مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنهما دا دوانه صحابه ولېږل دي دپاره چې دی تعلیم د قرآن ورکي او نورو خلکو ته دعوت ورکي. د هغې په لاس باندې ډېر مسلمانان دا چې کوم دی په مدینه کې اسلام قبول کو، مسلمانان شو. او په دې کې اسید ابن حذیر او سعد ابن معاذ دا جلیل القدر صحابه دي هم اسلام قبول کو. بیا نبی صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته اجازت د هجرت وکړو چې تاسو د مکې نه لاړ شئ مدینې ته هجرت وکړئ. او نبی علیه السلام په خپله باندې هم د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په ملګرتیا کې هجرت وکړو. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم راغی مدینې ته، نو په مدینه کې د صحابو په منځ کې ورورولي قایمه کړله. د مهاجرینو او د انصارو صحابو په منځ کې دا تقریبا 100 کسانو د دوی منځ کې نبی علیه السلام ورورولي دا قایمه کړله چې دا په مواخات باندې په تاریخ د اسلام کې مشهور دی. نبی صلی الله علیه وسلم کله چې د مشرکانو سره صلح هم کړې ده، او دغه شانتي نبی صلی الله علیه وسلم د مشرکانو استازي چې راغلي دي د هغوی حفاظت هم کړی دی. چرته نبی علیه السلام د مشرکانو استازی دا نه دی وجلی، او فرمایلی دي چې ذمة المسلمین واحده، د مسلمانانو ذمواري دا به ټولو یوه وي. یسعى بها ادناهم، چې کوشش به کېدلی شي په ادنا او معمولي انسان د هغوی باندې. څه مطلب؟
که یو مسلمان چې هغه معمولی مسلمان دی یو چاله پناهي ورکي نو د هغه په پناهي باندې به ټول مسلمانانو دا چې کوم دی نو عمل کوي. او بیا فرمایي چې من کان بینه و بین قوم عهد، هغه څوک چې د هغه د یو قوم په منځ کې واده او لوز وي فلا یحلن عقدة، نو خپله لوز او واده دې نه ماتوي، ولا یشدها، او نه چې کوم دی نو هغه واده نور کلکوي حتی یمضي امده، د دې پورې چې د هغې هغه موده ختمه شي. او ینبذ الیهم علی سواه، او یا چې کوم دی نو هغوی په خپله دا واده چې کوم دی نو ماته کي په برابرتیا باندې چې تا ته هم پته وي او هغې ته هم ته خبر ورکړي چې زموږ واده دا ختمه ده. دغه شانتې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من امن رجل علی نفسه، کم سړی چې چاله امانت ورکړي دغه ورکړي امان ورکړي د هغه په نفس باندې او فقتله بیا راولګي مړي کې سره د دې لوز نه، نو فانا بریء من القاتل، نبی علیه السلام فرمایي زه د قاتل نه بری یم. هر کله چې نبی صلی الله علیه وسلم ته مسلمة الکذاب دوه استازي را لېږلي خبرې ورسره کولې، نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې لولا ان الرسل لا تقتل لضربت اعناقکما، که چېرته دا خبره نه وه چې مونږ استازي نه وژنو نو ما به چې کوم دی نو ستاسو دواړو سرونه وهلي وو. د نبی صلی الله علیه وسلم دا سنت و چې استازي دا به نه وژل. دغه شانتې نبی صلی الله علیه وسلم به کله یو څوک چې ایثار که د خپل ځان سره یا به چې کوم دی نو جیل ته راغی کافر او مشرک به او هغه به اسلام نه قبلو او خپل دین به غوره که نو بیا به چې کوم دی نو په خپل دین باندې پرېښوده. نبی صلی الله علیه وسلم به کله چې یو چا سره واده وکړله بیا به هغه واده سره ته رسوله اگر که هغه به دشمن و. نبی صلی الله علیه وسلم د قریشو سره صلح کړې وه چې 10 کاله به زموږ منځ کې جنګ نه کیي او په دې باندې صلح کړې وه که چې یو مسلمان اسلام قبول کړي او مدینې ته راشي هغه به موږ تاسو ته واپس کوو، او څوک زموږ نه چې کوم دی درشي هغه به نه را واپس کوي. بیا د مشرکانو نه زنانه راغلی وي، نبی صلی الله علیه وسلم هغه زنانه نه واپس کړي. ولې؟ ځکه په عهد کې چې کوم دی د رجال لفظ لیکلی شوی نارینه زنانه ذکر دا پکې نه و. د نبی صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته حکم وکړو چې کومې زنانه مشرکانو نه راغلي دي اسلامي قبول کړي د خپل ځان سره وساتئ، او د دې مهر چې کوم دی نو دا هغه چا له ورکړي د چا زنانه چې هغه مرتدي شوي دي. نبی صلی الله علیه وسلم د اهل خیبر والو سره صلح کړې وه چې کله په هغې باندې غالب شو یهودیانو سره په دې باندې صلح وکړله چې دلته کې به تاسو په دې خپل زمو کې اوسېږئ، په دې کې به محنت کوئ، دا کومه میوه چې وشي کوم فصل چې وشي نو دا به نیم ستاسو وي او نیم به چې کوم دی نو مسلمانانو له ورکوئ. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د مشرکانو د مکې سره صلح وکړله د صلح حدیبیې نه پس را واپس شو نو بیا نبی علیه السلام د دعوت سلسله دا د بادشاهانو طرف ته متوجه شو، بادشاهانو ته خطونه لیږل د دعوت. نبی صلی الله علیه وسلم د روم بادشاه ته خط لیږلی و. د روم بادشاه چې کله خط وکته نو د اسلام اراده وکړه لیکن اسلام قبول نه کړ. دغه شانتې نبی علیه السلام د حبشو بادشاه نجاشي ته خط لیږلی و، هغه اسلام قبول کړ. نبی صلی الله علیه وسلم به د خطونو دپاره ابو موسی الاشعري، معاذ بن جبل او نور صحابه دا لیږل. ابو موسی الاشعري او معاذ بن جبل رضی الله عنهما نبی صلی الله علیه وسلم یمن ته لیږلي د دعوت دپاره. نو اهل یمن اکثر خلکو اسلام قبول کو په خوشحالۍ باندې بغیر د جنگ نه. نبی صلی الله علیه وسلم د مدینه کې چې کوم منافقانو د هغې سره د نبی علیه السلام اخلاق دا و چې د هغې ښکاره عمل به قبلو او د هغې سرائر د پټ رازونه چې کوم دي هغه به الله ته سپارله او هغې سره به جهاد کو په حجت او دلیل باندې مخ به یې تیړو. کله به چې کوم دی نو په هغې باندې غصه هم کوله او وینا به ورته کوله، دعوت به ورته ورکو په داسې وینا چې هغه بلیغ چې نفسونو کې اثر کوي. لیکن د مدینې منافقین نبی صلی الله علیه وسلم وجلی نه دي، پریښي دي د تالیف القلوب دپاره چې د هغې زړونه رامایل شي او اسلام کې داخل شي. او دا به فرمایل چې لا یتحدث الناس ان محمد یقتل اصحابه، که زه دې مړه کم نو سبا به خلک خبرې کوي چې محمد صلی الله علیه وسلم خپل ملګري وجني. فبالله تعالی التوفیق.